بخیر رمضان بخیر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ग्रानो कदरमंदो मिनवालो तास्ता हर कले वायु हम पश्तोवन रमजान ट्रांसमिशन पखैर रमजान के औज़ेम तासो खपल अरबाज खान औज़ेम मोमिना खान और नंद खैरा दरिश्तमा रोजा शवा. जी बिल्कुल नन दरिश्तमा रोजा दा او زه یو وړو کې شانتي کیسه تاسو سره شیر کول غواړم. बिल्कुल बिल्कुल बोलो ना. تاسو ته پته ده زه اولډ ایج هوم ته ځم کنه مطلب 2-3 منث شو زه اولډ ایج هوم ته ځم نو الته ټول مطلب ایجډ پیرنټ چې دي کنه هغه وي هغه دومره بیماران او دا نه چې ان ایجوکیټډ ډیر ایجوکیټډ او خپل ځواني کې چې چا ډیره مطلب ښه کې تیره کړې د خپل ځواني او دا بچی مطلب مونږ چې یو هغه چې ځوانان زمونږ پیرنټس مونږ پالي او مونږ ایجوکیشن ورکوي هر یو شی زم کمی نه کنه مونږ ته او چې مونږ غټ شو او څه کامیابی راته ملاو شي مونږ خپل پیرنټس چې دي هغه اولډ ایج هوم زینت کو نو داسې نه ده کول پکار دا خو ګوره مکافات عمل دی یو ډېره مشهوره کیسه هم ده چې یو دغه شان د اولادو او د پلار نه ډېر تنګ و ضعیف و غریب هغه ټول عمر چې کم دی نو د هغوی خدمت کړی نو هغه چې اخر کې بیمار شو نو هغه یې بره په کمره کې که نه چېرته دریم چت کې یوه کمره ورله ورکړه او بس وی جا یو ګنټي ورله ورکړه ورته وی چې بس چې څه پکاري که نه نو دا ګنټي به کړنګې بس نوکر به راشي او تاله بس درکړي. خیر دا سلسله چلېده یو ورځ تېره شوه 2 ورځې تېرې شوې 3 ورځې تېرې شوې دا ګنټۍ اواز رانغو هغه نوکر هم پریشانه شو زوی ته وویل چې ګوره جي ما ته خو څه معاملات لږ خراب ښکاري چې کله بره لاړو نو ویې کتل چې هغه والد صاحب په حق رسېدلی او هغه ګنټۍ په لاس کې وه. خیر چې کله د هغوی تدفین وشو هر څه یې دغه وکړل چې واپس کله راغو نو هغه سړی هغه زوی چې کوم و هغه چې وکتل نو مخامخ د خپل وړوکي زوی ته یې وکتل نو د هغه په لاس کې هغه ګنټۍ وه لکه د نکاح هغه ګنټۍ هغه نوسي په لاس کې وه نو ده د خپل زوی نه تپوس وکړه چې بچي ته دا ګنټۍ څه دپاره کې دی څه دپاره تا نیولې ده وایي فادر دس ون آی هیو کیپټ فار یو دا مې تا دپاره ایښې ده مکافات عمل دی چې تاسو څنګه کوئ تاسو سره به هغه شان کېږي ځکه خو وایم که نه چې رب ارحمهما کما ربیاني صغیره چې یا الله زما په والدین باندې رحم وکړه چې څومره په سختۍ سره هغوی زموږ پالنه کړې ده کله چې موږ یس مطلب زموږ پیرنټس موږ دپاره څومره قربانیانې ورکوي که نه مطلب تاسو هم پیرنټس یئ تاسو به هم خپل بچو دپاره ډېر قربانیانې ورکړي بلکل او پکار هم دی ګوره که نه وایي چې زاړه صرف مور او پلار
ٹھیک شو کنه او هغه چا خبره وای چې حالات د ملک خراب دي تاسو ملک پرې دی دا او کوي نو که مور او پلار ضعیفان شي نو هغوی پرې ښودل خو نه دي پکار کنه چې هر څنګه دي ستاسو مور او پلار دي نو هغه زه اکثر دا خبره کوم کنه چې مور او پلار مو نه بخي نو الله مو نه بخي بالکل او بیا خدا د بخنې ورځ دي د بخنو شپې دي دومره برکت یس زمونږ مطلب هغه باندې دومره ترس راشي زمونږ زړه دومره ابد شي کنه چې دا داسې حال کې دي دا زه دې دپاره نه دی او هغه بچو به دا زړه نه بدیږي هغې دپاره مطلب هغې کې زړه کې دا ترس به نه راځي چې زما مور بالکل بهرحال به دعا به کوو د الله نه چې الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د خپل مور او پلار ډېر خدمت وکړو او بس دا لږې ورځې پاتې دي خپل ملک دپاره به دعا وکړو چې الله تعالی دې موږ دا چې کوم خطه ده دا د دشمن عناصر نه وساتي بیا چې هر چار چاپیر چې کوم حالات دي الله دې هغه ختم کړي او بس دغه دعا سره چې الله بس موږ ستا د مدد نه بغیر هېڅ هم نه جی آفرا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی بس تاسو څنګه چل دی مؤمنه تاسو خیر الحمدلله نن الحمدلله د رښتمه روزه شو جی جی ماشاءالله نن څه دي د خیره سر نن به زموږ کچن کې پخیږي چکن یخنی پلاو او جی تاسو ته پته ده پلاو خو هر کس خوښیږي بالکل همداسې ده چکن او یخنی پلاو جی جی او دا به موږ جوړو په شمع کوکنگ آئل کې شمع کا گھرانہ صحتمند اور توانا شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل हम मना रहे हैं 62 साल के اختتام पर कामयाबी का जश्न اگے سره سره زمون کچن سیٹ اپ چ دے اگا شیزی کچن اینڈ انټیریئر طرف نه دے دا تاسو زمون سیٹ باندې چې سمرم فرنیچر کو رہی دا بیلاس انټیریئر طرف نه دے او رمضان ټرانسمیشن کې موږ سره تعاون کړي دے عمرز الکترونک تاسو د ټولو یو جهان مننه او بس دلته خپل وړو کې شان بریک او د بریک نه پس برازو او زمونږه نوې کوم سیګمنټ ته مقابله ناتخوانی سره بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان جی ویلکم بیک ډیر ویورز اینڈ لسنرز یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې او زمونږ مقابله چې کومه ده د ناتخواني هغه بالکل تیاره ده زمونږ ځوانان کنټسټنټ چې کوم دي هغوی هم راغلي دي اور زمونږ چې کوم دي جج صاحبان میډم جویریه طارق صاحبه اور محترم محمد صبغت اللہ قادری صاحب نو میرا خیال ہے کہ اردو میں بتا دیں آپ تو اردو پشتو سمجھ نہیں آتی نا چلیں مومنہ ان کو ذرا ایس او پیز بتا دیں جو رولز ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ظہیر محمد عجیل اینڈ شیراز رحیم اس سیگمنٹ کے کچھ ایس او پیز ہیں جو آپ لوگوں کو فالو کرنے ہیں جو نعت ہے وہ 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو گانے کی طرز پر نہ ہو اور کلام جو ہے وہ معیاری ہو اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو اسپانسر کیا ہے کرشی نے کرشی کا جامع شیرین اور جو ہمارے فائنل سیگمنٹ میں جائے گا اس کو ملے گا سکون کی طرف سے 42 انچ کی ایل ای ڈی کیونکہ سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن سکون سے پرسکون پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ کھانا اور پینا نہیں صرف لگانا ہے سکون سے ہوگا ہر گھر پرسکون پاکستان اونلی گلوبل ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ سکون سے پرسکون جی جی جج صاحبان آپ کی اجازت ہے چلو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں عبداللہ ظہیر سے بسم اللہ مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے
वाला ही बुलवा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। मोहम्मद अजीम। अपनी उल्फत के दरीचों से गुजर जाने दे, बस अपनी उल्फत के दरीचों से गुजर जाने दे। जिंदगी ही मुहब्बत में बसर जाने दे, बस अपनी उल्फत के दरीचों से गुजर जाने दे। मेरे महबूब मुसाफिर हूँ तेरी उल्फत का। मेरे महबूब मुसाफिर हूँ तेरी उल्फत का। अपने दीदार में अब मैं वे सफर जाने दे, बस अपनी उल्फत के दरीचों से गुजर जाने दे। मैं हूँ परवाना तेरे नूर का दीवाना हूँ। मैं हूँ परवाना तेरे नूर का दीवाना हूँ। अपने परवाने को लो मैं ही उतर जाने दे, बस अपनी उल्फत के दरीचों से गुजर जाने दे। जज़ाकल्लाह। शिराज रहीम। ओ करम से याद आए तो मेरा सलाम
करना रोते रोते, अर्ज करना रोते रोते, हो सके तो बार बार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहां के ताजदार। जज़ाकल्लाह। जी मैम। जी सर, माशाल्लाह पहले तो आपको मुबारकबाद कि आज आपने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी मसनद है सना ख्वानी की जो आपको दी गई है और आई होप कि आप इसको निभाएं फर्दर। मोहम्मद अब्दुल्ला या अब्दुल्ला ज़हीर आई गेस इनका नाम है, आपने मदीने से बुलावा आ रहा है, बहुत खूबसूरत कलाम है, इसको पिक किया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप इसको बहुत प्रैक्टिस करें। आपने ना मदीने से बुलावा आ रहा है, सुकून से पढ़ें, सुर लगाए और अपने जो पक्का करें इसको, यानी पूरा निभाएं इसको, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बच्चा है उनका नाम था अजील। अजील आप हैं बेटा? बच्चे आपने बहुत प्यारी नात पढ़ी अपनी उल्फत के दरीचों से, लेकिन आपने ना पहला स्टैंजा बहुत अच्छा उठाया, दूसरे स्टैंजे में आपने काफ़ी बच्चे गड़बड़ की है, आपको महसूस हो गया होगा, खुद से हो गया था ना। लेकिन आप माशाल्लाह, मुझे लगता है आप में स्पार्क है ना सिबगतुल्लाह, इनके आगे माशाल्लाह मतलब रिहर्सल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। और तीसरा बच्चा जो है वो शिराज। बेटा आपने पहले तो थोड़ा सा, मुझे एक चीज़ पे सिर्फ एतराज़ है कि दुआया कलाम आपने पिक किया है, ठीक है। नातख्वानी जो है अगेन मैं फिर कहूँगी तीनों बच्चों के सनाख्वानी होनी चाहिए, ठीक है। आपसे सिर्फ की तारीफ़, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा इस कलाम को निभाया, आपकी आवाज़ में चोर है और सुकून से पढ़ा। सिबगतुल्लाह, आई हैंड ओवर टू यू द नेक्स्ट रिमार्क्स। बिल्कुल, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि जो हमने शुरू से बताया कि खालिस्तान तारीफ़ बयान करें, उसमें दुआया और इस तरह के अशार ना हो। लेकिन चूँकि अगर आप इस तरह के भी तैयार करके आ जाते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन बात यह है कि उसको निभाना भी होता है। आप लोगों का बहुत जगहों पे वीक, जैसे हमने अब्दुल्ला ज़हीर की बात की, तो जैसे मैम ने आपको बताया कि आपने उसको निभाया नहीं पूरी तरह से, आपके सुर कच्चे थे। और एक आपकी आवाज़ में बहुत मुझे चीज़ नज़र आई जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो आपकी आवाज़ में वाइब्रेशन है, आप इसको ओवरकम करें। ये वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका सुर भी कच्चा हो रहा था और कलाम आपका ठीक था, अच्छा था, तीनों अशार आपने अच्छे पढ़े, लेकिन आपकी तर्ज वीक थी और वाइब्रेशन की वजह से वो आपका जो इम्पैक्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं जा सका ऑडियंस के लिए। और उसके बाद मोहम्मद अजील, आपने, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी, और आपकी जो कैपेसिटी है आवाज़ की, जो रेंज है, आप इससे भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है। आपकी माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड भी है, आपकी छोटी सी उम्र में आपके पास एक वसी रेंज है आपके पास, लेकिन आपने चूँकि बहुत जल्दी किया, कलाम जैसे ठहर के पढ़ना चाहिए था वैसे नहीं पढ़ा। आपका इंतखाब बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें भी नातिया अशार मौजूद हैं, नातिया और खालिस्तान तारीफ़ कहीं कहीं मुझे नज़र आई और बहुत प्यारा कलाम है, लेकिन आपने उसको उस तरह से निभाया नहीं जैसे निभाना चाहिए था, तो आपने बहुत जल्दी किया। अब मुझे ये लाइंस याद नहीं, लेकिन इसके ऊपर ही जो कलाम है, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, तो ये उससे मिला जुला कलाम है ना, लेकिन आपने बहुत जल्दी किया। जैसे है ना, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, मीन्स के पूरा उसको टाइम लेके ठहराव के साथ पूरा निभाएं, तब वो अच्छा लगता है और तब एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपका जी। और उसके बाद मोहम्मद शिराज रशीद, आपका भी कलाम जो है वो दुआया था, लेकिन चूँकि अब आप लोगों ने जो तैयारी की हुई, हम उसके ऊपर आपको लास्ट मोमेंट मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको निभाया अच्छा है। आपके अंदर ठहराव एज़ कम्पेयर टू इनके, आपका ठहराव बहुत अच्छा था, आपने ठहर ठहर के पढ़ा, आपने स्केल बहुत नीचे रखा। लेकिन हम ये अक्सर कहा करते हैं कि आप मुकाबले में सादा पढ़ें, सिंपल पढ़ें, ज़्यादा जगह ना लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा सुर ना लगाएं, सिंपल पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें और ठीक पढ़ें। तो आपने उस तरह से हमारे लिहाज से ठीक पढ़ा है जी। सर एक लास्ट बात, अजील बेटा आपका जो, आपकी जो नात थी ना वो गाने की ट्यून पे थी, ठीक है।
जी तो विनर कौन हुआ आज का हमारा? आज के विनर सर मोहम्मद शिराज रशीद कंपैरेटिवली इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा बाकियों से। चलें जी, Mistakes बहुत कम। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। इनकी आ mistakes जाओ कम। बेटा, आपको जो है ना वो करशी का जामे शीरी, आ जाओ इधर आ जाओ। ये लो, ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों ने जो है ना हौसला नहीं हारना है, ये हार जीत होती रहती है, ठीक है बेटा। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी। तो जजेस साहिबान, अब सिलसिला ऐसा है कि हमें आप दोनों से कलाम सुनना है, वाह। ठीक है जी। तो पहले मैडम से सुन लेते हैं, फिर आपसे सुन लेते हैं। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। अफरा से आपसे पोजीशन दे। सर ज़मूंग यखनी पुलाव चिकन मूंग ओस फ्राई को और د دې ریسیپي او د خپلو کتونکو ته ووایم دې دپاره ټول نه پهله موږ ته پکار دي 700 ګرام رایس باسمتي رایس او چکن موږ ته پکار دی 500 ګرام او ویجیټیبل کې به دې کیږي یو میډیم سایز پیاز او یو 2 انچ ټوکړه ادرک دا یخني هغه ریسیپي وایي او دا د دې پهله به یخني پهله انګریډینټس وایم بیا دې ته پروسس د دې وایم ویجیټیبل کې ادرک پیاز او لہسن ټول نه پهله به په پاٹ کې کوکینګ آیل واچوئ شمع کوکینګ آیل 100 ml هغې نه پس په دې کې پیاز چې دی باریک باریک نری نری کټ کې هغه پکې واچوئ چې هغه کله لایټ براون شي نو خپلې کمې ګرمې مسالې دي هغه پکې واچو هغې نه پس په دې کې چکن ایډ کړو چکن لږ روست شي بیا به هغې نه پس دې کې اوبه ایډ کوو چې د دې یخني جوړه شي چې کله هر څه پراپر مرچ شي نو بیا به پکې رایس ایډ کوو او دم باندې به ایږدو जबरदस्त, ढेर आला जी। सिबगतुल्लाह कादरी साहब, पश्तो में है कोई कलाम?
पश्तो में आपकी अगर फरमाइश है तो पढ़ देते हैं। हाँ पश्तो में पढ़ा है। अगर आपकी फरमाइश है तो फिर पश्तो में पढ़ नहीं पश्तो में सुना है ना जी। जी ज़रूर। अच्छा, इनके पश्तो में भी ऐसे पता नहीं चलता कि मतलब ये पठान नहीं है और पश्तो में कलाम पढ़ रहे हैं। ये तो इनकी कारीगरी है ना, ये तो इनका हुनर है। लेकिन पठानों के साथ एक कुर्बत है, एक रग़बत है, हाँ जी बिल्कुल, कि हम यहाँ भी आपके साथ ही हर वक्त होते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें जी इरशाद जी। चिदाहरम पज़मक्का चिदाहरम पज़मक्का गर्जिदा पिज़ार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा चिदाहरम पज़मक्का गर्जिदा पिज़ार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा पदगज़ मक्का गर्ज़े दली बी मोहम्मद अरबी पदगज़ मक्का गर्ज़े दली बी मोहम्मद अरबी उमर सिद्दीक़ उस्मान अली रवला शुमार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा हजी साहिबा दगा खबरी तशामता मखुलवा हजी साहिबा दगा खबरी तशामता मखुलवा उबैदा रूदी दगा उबैदा रूदी दगा सक्का द डेर मदार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा सतर गिसीना पज़मक्का कीदा ब्यारती कदम पुरतका सतर गिसीना पज़मक्का कीदा प्यारती कदम पुरतका द मोहब्बत जज्बा द मोहब्बत जज्बा खारा कदा निगार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा चिदाहरम पज़मक्का गर्जिदा पिज़ार सरा मिनादा दिल दिनिश्ता सैयदुल अबरार सरा। बहुत खूब जी, बहुत खूब, क्या बात है, समा बांध दिया आपने। बस भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सारे एक हम दोनों मिलके बस मौला या सल्ली का एक स्टैंजा अगर मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक्ताहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दिल कर रहा था। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त जी। जी मैं नवालु दिल ताखलु ये वुडू के शान ब्रेक। बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तो वन रमज़ान ट्रांसमिशन पखैर रमज़ान के योजल ब्यामुंगा तास्ता हर कले वायु और मुंग सर किचन के दे आफरा स्याब और मुंगनन पखाओ यखनी पुलाव। जी आफरा स्याब। जी मोमिना जमुंग
चिकन यखनी पुलाव यखनी रेडी شوه دې کې به اوس مونږ چاولې اډ کوو چاولې باسمتي چاولې چې کوم دي دا به نیمه ګنټه پهله اوبو کې لږ خښتې دې دپاره او چې کله چاولې پکې اډ کړي یخنۍ کې کوشش کوي چې چاته پته یې هغه ښه خبره چې چاته نه وي پته چاولو نه تقریبا 1 انچ اوبه بري نو هغې نه پس مطلب چاول پکې اډ کړي او دا موږ جوړاو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحتمند اور توانا جی هغه سره موږ سره ګیسټ کې دي جوناتhan تھرالو is the co-founder and chief technology officer of Viromind, a mental health technology platform being developed in Pakistan with the support of Pakistan psychologists, developers and advisors. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. How are you sir? Oh, wonderful. Alhamdulillah. welcome you to the show. Thank you. Yeah. هغه سره موږ سره موجود دي سبحان الله حکیم صاحب. السلام علیکم سر. تاسو خپل پروګرام په یو ځل بیا هرکلی و. ډیره مهرباني الله مو خوشاله خیر. هغه سره عبید خان پرنسپل اینڈ فاؤنڈر آف انڈس گرامر سکول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه جی من ډیر سر موږ تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی. ډیره مننه جی ډیره. خیریت ته جی. بالکل شکر تاسو ښه جی. الله کرم دی. خجی انډس ګرامر سکول جی انډس او په ثوابي کې بیسیکلی جی انډس خو چې تاسو پته یو مشهور نوم دی په دې باندې ایجوکیشن سیستم خو پهلا قدم وو البته په دې باندې نور ډېر غټ نومونه شته دي نو بس یو سوچ عکاسای د پر یو کامن نیم پکارو نو بس هغه وخت سره ذهن کې دا راغلو چې اباسین مشهور دی جی بس موږ یې سره لوند کې لاین کو کاجی کا نو ماشاءالله دا کم سټانډرډ پورې دی دا سر د پلی ګروپ نه در 8 ګریډ پورې دی ها جی او د الکانو سیکشن بیل دی جی د الکانو بیل دی جی نه کو بیل دی او د دینه چې بیا پاس اوټ شینو بیا چې کوم دنو مطلب اونورډ چې کوم دنو د 9th او د 10th سټانډرډز چې کوم دی کله چې د هغه اکټیویټیز برابر شینو دا به اونورډ نور پتا ته لاغه نه او جی عمده سټوډنټس باندې کاجی کا نو څنګه دا خیال څنګه راغو سکول سر بیسیکلی تاسو چې کی سوسایټي نه واقف کی زمون په ماشومان باندې د اکیډمیک یو دومره برډن راغله دي چې د هغه یو کامن اگزامپل دا هیوی بیگز چې کوم دي درانه 10 کیلو 8 کیلو بیگز چې کوم دي او په هغه کې د نو ګورو زمون ماشومان چې کوم ګلوبل کمپټیشنز دي نو په هغه کې ډیر رست پاتې دي دغه شان زمون د ټیچرز لپاره دا یو غټه المیه ده نو من کوشش کو چې داسې یو کریکولم ډیولپ شي داسې یو سلیبس ډیزاین شي چې په هغې کې بیسیکلی اکټیویټي بیس وي په هغې کې ماشوم باندې د اکیډمیک برډن کم کړی شي د ده د بیګونو دا سایز چې کوم دی نو ډېر وړوکی کړی شي نو موږ بیکس فری ایجوکیشن طرف ته چې کوم دی نو مطلب یو انیشیټیو واخیستو د دې تقریبا 3 ایئرز مخکې مطلب دا سوچ بیکس فری دی جی بیکس بس سکول کې بیس مطلب څومره بیگز فری بیگز بس ته چې موږ ساده نو دا چې کوم دی دا به مطلب سکول کې کتابونه مې کنه obviously دا به سکول کې وي ماشومان چې کوم دی نو مطلب چې کور ته ځینو بس یو سمپل ورک بک بوړي او پای کې وخت دا خبره ده او کنه دومره درانه بیګونه نو سر چې مطلب ټیسټ وی یا د سیشنز وی نو هغه بیک خو به سکول کې نو هغه سبق څنګه یادای ټیسټ د هغه د پاره جی دا چې موږ یو ډیجیټل اپ امازون سره دا کړی دا موږ سهارا غسته د هغه په ذریعہ باندې د ماشوم ته چې دا کم لکه موږ د کتاب سره یو نوٹ بک ورکو ماشوم له دا یو عام کنونشنل طریقه کارو موږ د ټولو نوٹ بک په ځای باندې یو ورک بک تیار کو دا ماشوم چې زی د په خپل وربک کې کار کوي د تیاری کیږي د ایگزام حواله سره ایگزام خو د په سکول کې نو دغه حواله سره د مکمل تیاری چې کوم دنو مطلب د ورک بک په ذریعہ باندې د هوم ورک په ذریعہ باندې کیږي د چې کله شي د په سکول کې چې کوم دنو مطلب د خپل سونه ډیر بهترین طریقې سره کول شي په ځای د چې موږ د غشپک نوٹ بک ورکو د کنفیوز چې کوم ځای نه کار شروع کوم کوم ځای کې کار وکم نو د دې سوچ د پاره چې څنګه سر تاسو وینو بیا خپل ځای مې یورپ ته ویزټ وکړو د هغه د سکولونو چې کوم د فنلینډ طریقې کار دی بیا کوم چې جاپنیز ټوکاټسو سیستم دی چې هغه د ارلی ایجوکیشن کې ماشومان څنګه مخکې بوزي نو زمونږ ګورنمنت ماشاءالله په ډېر بهترین کار کړی دی خو هغه کار ګراس روټ ته چې کوم دی نو راغلی نه دی موږ هغه دې سره الاین کو او بیا هم یو سلیبس ډیزاین ماشاءالله زبردست خبره حکیم صاحب څنګه چل دی करे बिल्कुल تاسو روزه خیر لا د ګورو الله په موټو کې لګیا یار وخت ټول ورځ
زما په دې روزه کې روزه کې روزه کې بس سر چې پښمنه وکم کنه بیا راوځم بیا دې بوټو په د اسلام آباد کې دومره بوټي او نن سبا خو د بوټو موسم دی کنه ګوره ډینډیلان راوتره دا زړ ګل تاسو ولیدل کنه زړ ګل چې په لار کې زړ ګل نه دا د جګر د لپاره دی دا چې سیز د کنه چې هپاتایټس که هغه ای که بی که سی فیټی لیورو د جګر ګرمایش او د الله څخه په سوځي دانې د سیمپل خاط د دې دا ډینډیلان چې کوم دی د دې په بار ملکونو کې په امریکا یورپ د ملکونو دې ته په پته کې د ډینډیلان سلاد په ډالرو کې دا خرڅي کې په غاټو هوټل کې ډینډیلان he's you know he believes in he just works on the herbs, just accumulates them, you know, and just makes, you know, some herbal medicine out of it, you know. And that's what he's talking about, you know, that he just gets up early in the morning and just gets out and, you know, and just keeps on collecting, you know, the leaves in the bushes, you know. So that's, he was telling us, you know, that God has given so much to this nature, you know, that we can really just acknowledge from it, you know, rather than getting into the medicines, you know, which have got so many side effects. So herbal is the best remedy, you know, I think. Yeah, well, you look very healthy. You look so well, you know, in these days he's doing really something, a very pious kind of work, you know. I think that's very important. نو لکه ما دغه موسم دی کنه بل دا ارجون دی دړه د پاره دړه مسالې نن سبا ډېر خلکو ترې واړه لکه دړه مسالې به جوړیږي او نو بس زړونه کله یو طرف ته پریدي کله بل طرف ته پریدي نو مسالې خو به کنه او چې بیا مسالې په اړه باندې کمزوري دي ډېر زیات نو لکه مطلب دا چې ډېر خپل په اسلام آباد کې ډېر ښه خبرې جی یا مسټر جاناتن Yes. مینوالو مسټر جاناتن چې کوم دی کنه دا بیسیکلی چې کوم دی نو امریکا نه راغلی دی او دوی چې کوم دی کنه نو یو ویرو مایند په نوم باندې یو انفراستراکچر بلډ کړی دی په پاکستان کې چې دی وخت کې څومره د انګزایټي د ډپریشن چې کوم خلک دي نن سبا ډېر زیات دا شی دی نو په هغې باندې دی ډېر زیات کار کړی دی په منټل هیلث باندې نو زه هغوی نه څه سوالونه کوم بیا به تاسو ته هم دغه کوم What is Vero Mind? Vero Mind is a structure where people can go to the website and without any stigma and openly ask questions. We are secure with HIPAA guidelines so that whatever they speak or talk, communicate with, it will never be shared. It is between them and the system. So it's a big separation and it's just the gateway into it. Well, there's the mental health in Pakistan, there's one therapist for every 500,000 people. And with the stigma being the way that it is, nobody wants to go in and talk to a therapist. So what we do is we help the individual start to open up. And the family support system is probably the best support system within Pakistan because families are so tight. But this Vero Mind is more of a tool to allow people to open up to what problems they might have, and then Vero Mind doesn't diagnose. It's just the doorway in. Once they realize and learn about themselves and understand maybe what issues they're dealing with, maybe it's anxiety or depression. Once we understand that, we can then align them with a therapist who can help them with that. So how do you counsel them? It's more of a sounding board. People will open up to it. You have further your interpreters with you because normally the people won't be able to understand your language, you know. So it is created in Urdu. Yeah. Yes. So you do it yourself or you have some other team also there? I have a team of about 20 in Pakistan. Yeah. Yes. Which city they are more into? Multan is probably our biggest population of Multan. programmers, and then we have in Lahore, and then we have advisors in Islamabad. Okay. So it is a big team of individuals who are behind this. So like what was the thought behind this, you know, and there are so many people, you know, like if you just go globally, you see that the people are so much, you know, affected by the same disease. Why did you choose Pakistan only? Pakistan has a great history and wealth of very intelligent individuals. There's a raw ability within Pakistan.
the things like the zero was created in Pakistan. What's Valley? The old name for Pakistan, but some valley. Pakistan has the same name, you know. No. I'm talking about BC. BC. Yeah. In this area, in this region, there's a subcontinent. The zero was discovered. The base 10 mathematical formula. There's just a huge history of. So tell me, that how many people have you cured so far? We have not. We're working on getting users. We have just finished the infrastructure, and we are ready now to. You haven't just started it right now. We have just finished the infrastructure. The software is ready for individuals to start using. So how do you get the monetary funds? That who just. We are a non-profit. Yeah. So that all the software that is there is free to use. The funding actually came from myself. I was successful business in the U.S. Wow, mashallah. And you just quit everything for this kindness. I quit everything to help, and specifically in Pakistan because the talent is here. The talent for programming our base system. I was amazed with the individuals who I have been able to align with this organization. To do this in the U.S., it would be hitting a brick wall. But here, we're able to develop and design things specifically for the Islamic and Pakistani culture. So we instead of taking software that is developed in Silicon Valley with a Western style, we are developing it here in Pakistan for the people of Pakistan. So we are eventually bringing it to MENA, and then we will augment it slightly for the rest of the world. But instead of bringing Silicon Valley here, we are building the Silicon Valley in it for. And one more thing, let me tell the people, this is something, which is really very acknowledgeable and appreciable, that Mr. Jonathan has converted to Islam. Do Islam kabul kare hai, mashallah. You have converted. I have converted. So when did you convert? 4 years ago. Oh my God. Before I even started this. Wow. Yes. Can you tell me what was that element, which really just convinced you towards Islam? I was atheist. I did not believe in a God. And I started learning. And the more that I continued to study it, the more it resonated with me. Wow, mashallah. And I mashallah. Mashallah. Yeah. So now have you gone through Quran? I am reading. You are reading the translation. In the translation. I have been learning the Arabic language also. Reading the letters and words, but I don't know what they mean yet. So can you recite the kalma, la ilaha illallah? Oh, la ilaha illallah. Yes. Muhammadur. Oh, I do. I'm nervous now. It's La ilaha illallah. Oh, you mean the shahada? La ilaha. You just say illallah. La ilaha. La ilaha illallahu. Illallahu. Muhammadur Rasulullah. There is only one God. Yes, and I've said that many times in my life. But Prophet is the only messenger of Allah. Yeah. Sir, what motivates you every day? What motivates you every day? Motivation. What's the motivation? Like, what made you do that? Motivation. Yeah. Yes. Motivation, yeah. I was lost. I didn't really have anything, especially, and one of the things about mental health too, people who are in faith have much less issues with mental health. And what is your biggest inspiration? For turning to Islam? Yeah. Well, now it is a brotherhood.
I have so many friends and just people to rely on and a community. Okay, mashallah, mashallah. You stay with us and we'll have more chat with you. जी सर دا وګوره څومره زبردست انسان دی حکیم صاحب मुझे हम निसी के ना एकदम متخته وای کنه او کنه هغه پهل نه نرمه شو موټه خبره ده. But you have converted, but you have changed your name, sir. I have not changed my name. I did not know that was a requirement. Okay. I live in the north of the US and there aren't many people like me, so I'm... Okay. Yes, sir. Sir, basically, education sole purpose چې society د منګه چې کوم دنه څومره بهترین خلک ورکول شو لکه دا زمنګ د پاره بیسیکلی یو انسپایریشن د چیرې یو بندا خپل یو سیټل بزنس پریږدي بل کنټری ته مایګریټ شو الته کې چې کوم دنه یو داسې ایډیا باندې کارو کې چې د سره دلته ګډو څه کنسپټ نشته دي مخبل ځاني چې کله د سکول د پروګرام کون د دې رستو ثاټ پروسس دا چې ډیګریز منګ سره به شمار دي مطلب پی ایچ ډی ایم پل پوسټ ډاک خو سټل زمنګ مینرز زمنګ چې کوم دنه مطلب پبلک ډیلینګ ایون که منګه سوک روډ کراس کوي او منګ گاډي مطلب اول خو درو نه کو دروم نه دا ډیر مطلب د سټاګرینګ غونډه کې چې کوم د جرات مطلب ولې رااله روډ مستم نو زمنګ هغه پیشنس اکامنس نشته ځکه چې زمنګ ایجوکیشنل ادارو بیسیکلی په دې باندې کار نه کړي اوس موږ وګورو نو زمنګ په اورال کنټری کې چې کوم دی نو د ټیچر ټریننګز لپاره داس یو اداره نشته او کده هغه فنکشنل نه ده چې مطلب ټیچر بیسیکلی په هر کنټری کې د پرپز دی او دا بیس دی چې موږ کوم پروډکټ تیارو موږ سوسایټي ته څه ورکوو نو د هغې لپاره مطلب دا خلک چې ویل اکوپډ وي ویل ټرینډ وي او فاینانشلی دی ویل سپورټډ وي نو هلته به دی دا ډیلیوري بهترین طریقې سره وکړي ځکه چې موږ ټیچنګ لاین ته بای چایس نه راځو بای چانس راځو زموږ فاینانشل ایشوز وي نو چې موږ ته هیڅ میلاو نه شي نو دیټ بیکم ا ټیچر اینډ موږ ته چې کوم مخامخ خلک ناست دي نو بیا موږ خپل سوچ په هغې کې انجکټ کول غواړو چې مطلب که زما پولیټیکل څوک انفلوئنسر دي نو مطلب زه هغه طرف ته ځما که زما سړی کې څوک ډسلایک دي پرسن لایک ډسلایک باندې نو موږ بیسیکلی د خپل جنریشن چې کوم دا ډسپرس کړی دی حالانکه د ټیلنټ په لحاظ باندې که چېرې موږ د دې ځای او د بهر کمپیریزن وکړو چې ما چې د هغه ځای ادارو کوم سټوډنټان کتل زموږ دا فار مور بیټر دي او د هغې مطلب څنګه چې جونتن دا خبره وکړه چې یاره دا ډېر زیات انټیلیجنټ دی دا سیز هلته پاسبل نو خو موږ د دی 60% چې کوم دی نو یوت دی موږ د دی چې کوم دی نو مطلب هغه پوره ګروث نشو کولی موږ سره هغه ټولز نشته او که دی نو فنکشنل نه دي نو دې کې د بګر سټیک هولډر ګورنمنټ دی او بیا ورپسې چې څومره مطلب زموږ پرایویټ ادارې دي نو چې دې ته مطلب یو پلیټفارم لاندې تیاری کړي چې د هغې یو پراپر مانیټرینګ سیسټم یو هغه فنکشنل وي فنکشنل چې ځکه یادوم چې مطلب په پیپرس کې خو ډېر څیزونه شته دي خو ګراس روټ باندې چې کوم دی نو هغه بیا فعال نه دي نو که تاسو اوس هم وګورئ تاسو وایي چې زه خپل بچي یو داسې غونډه کې پرورش کوم چې سړی دپاره ډېر بهترین وي نو تاسو په سکولز کې کنفیوز دي چې زه کوم سکول ته ماشوم بوځم او د هغه سکول سټانډرډ چې کوم دی نو آیا چې کوم سیټ شوی دی په ډاکومنټس کې نو هغه دی پریکټیکل هغه څیزونه هغه شان کیږي نو دغه شان دي دا مطلب ملټیپل څیزونه دي او موږ خپل ماشومان چې کوم دی نو که اوس وګورو د هغې فزیک ته وګورو او بیا چې کله دا ای آی راله نو دی چونکې موږ خپل ځانې جي ای آی باندې د استعمال باندې نه پوهېږو ځکه چې هغوی پخپله وایي چې کوم فاونډرز دي چې پاکستان چې کوم دی د دې یو براوزر جوړ کړی دی موږ په دې باندې سرچنګ کوو مطلب اکیډمیک څیزونه ګورو حالانکې د اکیډمیک دپاره دا بالکل نه دی اوس زیاتر سټوډنټان اپل ځي نو دا چې کوم جنزي دی نو جنزي بیسیکلی د لرنینګ او چې کوم دی نو د ایکسپلورینګ کیپاسټي راغورځېدلې ده ولې موستلی ډیپندنٹ دی چې کوم دی نو هغه دی په ای آی دنیا سره خو هم چلل دي که نه ګوره تاسو والا خبره چې اوس بستې نه دي په کار بس یو لیپټاپ ځان سره یو څه او بس په هغې کې چې کوم دی نه دا دې ځای کې سوري ټو سې زه لږ کلیریفای کوم بیګز به لازمي دي بکس په لازمي خو د بکس په دې ماشوم باندې کور ته وړل دا دومره هیوي بیګ دا نه دی پکار دا هوم ورک چې ورکي دومره دا هوم ورک جي چې کوم دی نو 6 نوٹ بک یو ورک بک ته راتلی شي جي او دا موږ کړي دي چې کوم دی نو مطلب شکر الحمدلله بهترین طریقې سره دا کیدی شي جي د دې بالکل چې کوم دی مطلب ضرورت نشته دی بل سر اوس لیټیسټ ریسرچ چې کوم دی چې فرض کا لیپټاپ منګه د هغه سوسایټي سره دنیا کې بهترین ایجوکیشن سیستم د فنلینډ دی سویډن دی هغه ملکونو چې کوم دی دکه د لیپټاپ سیستم شروع کړ اوس په دې ایئر کې هغوی هغه ټول ارس راغونډ کړل ځکه چې د ماشومانو رایټینګ د ماشومانو لیسنینګ او سلوشنز دا د هغې ډېر زیات راکم شو ولې سکرین
نه لرنینګ نه کیږي هغې لپاره پریکټیکل ډیپت ته تللي سر تاسو دې فیلډ کې څومره ټایم وشو فار د لاست 18 years او تاسو کې مطلب تاسو د سکولز دا چلوي پرنسپل ای فاونډر هم یې نو تاسو سره پارټنرشپ کې څوک شته نو نیور زما ینګر برادر دی فور نیشنل وی الته کې وی مطلب من شریکه باندې دا سیس تیار کړو بس هغه کې ډیر زیات رول هغه الته نه چې کوم دنو پلی کو او باقی سوسایټي نه موږ سره دي او تاسو چې مطلب 8 پورې دی کنه اوس نو دا پری 9th والا سلیبس یوز کوي یا 8th والا لیکي جی چې کله په 8th کې چې کوم دی نو زمونږ زیاتره سکولونه د 9th سلیبس استعمال کی اوس ګورنمنت چې کوم دی د 8th سلیبس ډیزاین کړی دغه بهترین سلیبس دی خو موږ د مارکس د دور لپاره چې کوم دی نو دا 9 په 2 کال کې وکړو چونکه هغه نه د پکار 6 منث چې کوم دی د 8 کورس پکار دی پای کې ډیر بیسکس دي چې هغه یو مطلب اټس ا کایند اف لیډر چې کوم دی د 9th لپاره دی نو د 8 سلیبس بیا هاف چې کوم دی سیشن دا بیا د 9th سلیبس جی بالکل صحیح ده جی مینوالو خبرې روانې دي او دلته مونږ اخلو یو وړوکی شانت رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ دلته خو ډېرې خبرې به کوو خو پهله به مونږ خپل کچن وګورو جی افراز صاحب جی مومنه زمونږ یخني پلاو تیار شو مونږ په دم باندې یخې دي دې کې بس یو 15 منټه پاتې دي ان شاء الله دا چې پوره شي بیا به دا تاسو دې ریسیپي یو ځل بیا شیر کړئ دې ریسیپي یو ځل بیا خپلو کتونکو ته ووایم مونږ ته 700 ګرام رایس پکار دي باسمتي 500 ګرام بون چکن او ویجیټیبل کې چې دي یو میډیم سایز پیاز او ادرک لسن او شین مرچکې سپایسز کې چې کم دي مالګه ګرمه مساله او بلیک پیپر جی حکیم صاحب دا یو وینا دا چې لکه دا د حکمت چې کومې دوايانې دي که نه دا زیاته خشکې نه وي ډېر زیاتر دې کې مختلف قسمه دي اوس لکه افراسیاب خان چې دا کوم سیزونه یاد کړل نو تا خو دا چې کوم سپایسز هغه کالی مرچ په تورو مرچو کې تاسو باندې پخلی او یخني پلاو بیا په شمع کې او تور مرچ او د افراسیاب خان د لاسه دا تور مرچ نه دی دا خو دوايي ده نو تاسو خبرې کوئ خشک نو پدې کې دا چې مختلف مزاجونه دي کنه لکه سیزونه دغه خشک مزاج اوس د انسان چې کوم مزاجونه زه تاسو وایم تاسو خبرې لازم لغونه کې درې مین مزاجونه دي په دنیا کې درې مین لکه نور پکې بیا مرکب هم دي چې هغه یو بل سره مکس هم یو د یخ یو ګرم او یو د تیزابي نو اوس یو انسان تر مزاج دی اعصابي بلغمي رطوبات والا نو هغه خشکې کنه هغه بیا خشکې دوانې پکار دي یو انسان دغه خشک مزاج دی هغه به رطوبات ولا سيزونه بیا ورکوي مطلب لکه دا به داس یو طریقه ده د خشک پکې مشته دا لکه مطلب اویرنس هم خلکو ته ورکول پکار دي کنه څوک خو بدل ته وګوري په دغه باندې سوشل میډیا باندې د دې دا یو خو په سوشل میډیا باندې هر سړی حکیم دی هر سړی ډاکټر دی هغه بل پریک دی نن سبا چې ای آی راغلی دی خلک ورته خپل بیماریانې ای آی ته وایي چې دا زما مسله ده دې لپاره زه کوم دوايي یوز کوم ده نقصان ای آی ګوره ډاکټر خو نه سپورټ څه خو نه کړی کنه ای آی نه تاسو یو ټرای وکړئ زه هغه نه اکثر تاسو کوم کنه زه ته د دې پوټي د دې په داسې هغه ګوره کله دروغ هم وي پکې او دروغ به کنفرم کوي بل خبر دادا چې تاسو را خبرو کې سیلف میډیکیشن یا د خپل طرف نه څه شی استعمال نه دی پکار چې ترڅو پورې انسان ته پته نه لګي خا تاسو بل خبرو کې ګرمایش شو په دې ګرمه کې ار سړی انختی وی الو بخارا او املی الو بخارا او د سپیغولو چلکی دا سکی دا ګردت ته جوړونه بیا رانیسي صحیح خبره الو بخاری سرم الو بخارا کچره ډیر زیات استعمال کړی شي ګوره لکه اوس یو انسان لږ سوځي کنه ا دې دا نه وي دا ګرمایش دی مونږه کله سوځي نو مو دا ګرمایش دی کله خو تلی سوځي نو مو ګرمایش دی د دې ډایګنوز کول غواړي چې دا د بی پی کلو شي هغه د وجه ملاز خپل سوځي دي شي که هاي شي هغه د وجه سوځي لکه مطلب ډایګنوسس ضروري جی مسټر جوناتhan so you tell me that how does like a mental health and AI they go together. I mean, what's the role of technology? Well, we can scale it, is the thing. I mean, because Pakistan only has one therapist for every 500,000 people,
Vero Mind system can bring on many more people. Also, the other aspect that we're able to do is we have an academy, because there just aren't physically enough therapists within Pakistan. So we're my partner Alexis back in Wisconsin has put together a coursework of therapies for therapists to learn how to deal with individuals once they've stepped through the door past the AI, so that everyone who is backing our VR Mind system has been trained up to a point where they can deal with individuals for a multitude of issues. What is the Vero Mind Compass? The compass is, an individual might have states where they're upset for a moment or they're happy for a moment, but the compass is a system that shows what their traits are, what their long-term traits are. Many of us go through life and we really don't know who we are. But with the compass, it's a series of questions about how people deal with certain situations in their life and how they work through them. And it will tell them if what direction their personality points towards. So are they a driven individual? Do they more focus on family life? How do they deal with certain problems throughout the day? And once we can understand, and for them, most importantly, for that individual to understand themselves, and then once that is understood, then they can reason with how they normally attack problems or solve problems that might arise in their life. And with also knowing who they are, the therapists then come in and help support them in that way. And the AI also will realize who they are based off of how they have taken those questions. And some of those questions are even IQ questions, just to understand where their intelligence level is. And this is not shared with anyone other than the individual who is taking those tests. That kind of information would not trickle through to the therapist. Hence you started in Pakistan. So, like, did you seek any help from the government officials, or were they a bit helpful to you or not? Within Pakistan, I have not reached out yet. We're still forming a non-profit within Pakistan. We have our board of directors, all of which are Pakistan individuals. I am not a member of the board for the non-profit, as the rules of Pakistan are. So this is this entity is really a Pakistani entity. And once we form that non-profit, then we will go out to the World Health Organization, Bill and Melinda Gates Foundation, so that it can sustain itself. The other aspect that we used to sustain it will be a B2B portion of the company, where a business can come in and let their employees take the compass, so that the organization can understand, you know, oh, I realize that I'm working with this type of individual, and they like to be told how to do projects in this way. If there's a difficulty, I know how to speak with them. And so that I can communicate well with that individual. So you're a Pakistani now. Do you like the Pakistani cuisines? I love the Pakistani cuisines. However, what's your favorite? It's. Is he going to share with us? That smells so good. Yeah. We have cooked, the chicken pulao for you. Yeah, that smells great. Iftar, we'll wait. Yes. Did you ever fast? Yes, I fast. I'm fasting. I'm still fasting. La ilaha illallah. Ashadu Muhammadur Rasulullah. Mashallah. I'm not as nervous now. Mashallah. So we'll be fasting together, okay? Yes. And definitely. I think he'll be making some another cuisine too. So, okay. So can you cook also? I love to cook, but I cannot cook like Pakistani. No, not like that, but you can. I do. I cook a lot at home. Okay. I prefer to cook my own food. So the dish is about to be served. Ji Afra Sahab. Afra Sahab, pulao yakhni pulao जोड़ा शो जी मैम जमुंगा चिकन यखनी पुलाव रेडी दे
और प्रेजेंटेशन सर मूंग डिश आउट को और दा जोड़ कर दे मूंग पर शमा कुकिंग ऑयल के शमा बोले दिल की बोलियाँ। शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, शमा का घराना सेहतमंद और तवाना। हम मना रहे हैं 62 साल के एहतताम पर कामयाबी का जश्न। जी कारी साहब, आप क्यों इतने खामोश हैं? कारी साहब सबकी बातें सुन रहे हैं। आपको खुशी नहीं हो रही? देखें यार कितने प्यारे इंसान बैठे हुए हैं, कलमा गो माशाल्लाह, और रोजा भी रखा हुआ है। बड़ी खूबसूरती तो ये है ना, क्या बात है जी। he'll be reciting a naat, okay? Okay. जी बिस्मिल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा अहमदे मुजतबा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर बिल यकीन शाहिदी तुम हो नूरे खुदा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा मुस्तफा अहमदे मुजतबा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। आप शम्सुद्दुहा, आप बद्रुद्दुजा, अक्ल से मावरा है मकाम आपका। आप शम्सुद्दुहा, आप बद्रुद्दुजा, अक्ल से मावरा है मकाम आपका। अर्श भी फर्श भी आपके ज़ेर पा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा मुस्तफा अहमदे मुजतबा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। बोले जिब्रील या सैयदा सरवरा, आप जैसा कहीं भी न देखा सुना। बोले जिब्रील या सैयदा सरवरा, आप जैसा कहीं भी ना देखा सुना। मुंतज़िर जिसका हो सिदरतुल मुंतहा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा मुस्तफा
सबा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। आखिरी वर्ड बखैर रमज़ान, बखैर रमज़ान, बखैर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तूवन रमज़ान ट्रांसमिशन पर खैर रमज़ान के उजल ब्या मुंग तस्ता हर कले वायु और मुंग सरा किचन के दे आफरा स्याब और मुंग जोड़ो पल सेकंड डिश। जी आफरा स्याब। जी मोमिना जमुंग सेकंड डिश छिदे अगर दे स्टफ पोटैटो चीज़ बॉल। ओके जी दा फ्राइड आइटम दे और एपेटाइजर की दा यूज़ की और दा बमुंग जोड़ो पर डालडा कुकिंग ऑयल के जहाँ मामता वहाँ डालडा। हाँ दे रेसिपी मुंग सरा शेयर करी। दे दा पर मुंग तो पकार दी आलूगान बॉयल अगर चिकल बॉयल ची आगे ना पर स्पाइसेस की बमुंगा चो सॉल्ट पेपर क्रश चिली और वेजिटेबल की बमुंगा न धनिया पर की चॉप को और प्याज पर चॉप दे के ऐड को और स्टफिंग दा पर दी के मुंग चेडर चीज़ यूज़ को जी और दामुंगा जोड़ो पर डालडा कुकिंग ऑयल जहाँ मामता वहाँ डालडा। हर माँ चाहती है कि खाना मज़ेदार भी हो और ग़ज़ाइयत से भरपूर भी। जहाँ डालडा कुकिंग ऑयल देता है हमारा भरपूर साथ। Mr. Jonathan, there's another food in the making for you. Cheese balls. Yeah. You like them? I've never had it. I'm super excited to try though. Yeah. Did you ever have the dumba kadai? Yes, I did. The lamb one. The kadai. Yeah, that was one of my favorite things. Oh my God. It's in that stew with yes, it's so good. Have you been to Peshawar? I had that in Lahore. No, have you been to Peshawar? Oh, I'm not sure. It's not far from here. Isn't that just up north a little bit? Northern. Yes. The northern province, you know? Yeah, yeah. The northern capital, in fact. Peshawar, Okay. KPK, Khyber Pakhtunkhwa. I didn't go that far, but I did go up into the mountains a bit. I take you there, and once you have the dumba kadai over there, that is very organic. Shinwari Oh, I bet. Yeah. The way it's supposed to be. They don't put any masalas, it's just, very organic. Mhm. They just cook it in that, what do you call it? Black pepper? Charvaita. Lamb fat. Peg, the lamb peg. Okay. They just cook in that. Yeah. And no additive, these specifications, only garlic and onions and tomatoes. Yeah, That's so it. it's healthy. Yeah. I bet it's good. Yeah, we'll take you there. सर स्तासो इदारे बुनियादी विजन से दे विजन बेसिकली دا و چې کوم زمونږ دلته کې د پاکستان ایجوکیشن دی او د بهر ایجوکیشن دی وټ ټو ټیچ دا چې کوم دلته کې دی دا بهر هم دی د دې کې هیڅ نه چینج کیږي بیسیکلی میتھډالوجي چینج ده هاو ټو ټیچ موږ وټ ټو ټیچ دا الریډي ډیزاین دی دا ګورنمنت اف پاکستان ډیزاین کړی دی او تھرو آؤٹ د ورلد هم دک یو کریکولم دی هاو ټو ټیچ په دې باندې موږ بیسیکلی کار کړی چې یاره میتھډالوجي and then its assessment چې دا به assessment د دې بیسیکلی څنګه کیږي نو د دې د وجې او د دې سیز د پاره چې کوم دی نو مطلب بیا پریکټیکلی گو تھرو دیٹ سسٹم یورپین سسٹم چې هغه پریکټیکلی موږ ابزرو کو چې را دلته کې د دې ماشومان په ګلوبل لیول باندې ولې دومره مطلب سټرونګ دي او زموږ ماشومان ایکسپریسیو نه دي بولډ دي یا کانفیډنس لیول ولې دومره ډاون دي مطلب نو د هغې ریزن دا دی چې موږ په سکولز کې چې کوم دی نو هغه ماشومان هغه شان تیارو نه موږ بیسیکلی د هغې نه چې کوم دی نو مطلب توتیان جوړ کړي دي چې زه دا وایم بس دا صحیح دی او دا داسې ماته وکړه هغه کریټیویټي موږ چې کوم دی نو هغه ختمه کړې ده بیسیکلی بل تاسو به حیران شئ چې په یو سکول کې هم د ماشوم په دې کار نه کیږي چې یاره هغه نه خو اول دغه ګول تپوس کړي چې دا ماشوم جوړېدل څه غواړي څوک به ارباز صاحب آیډیالایز کوي څوک به قائد اعظم بابا آیډیالایز کوي نو د دغه ماشوم په دغه سیس به دغه پات وی باندې د بیا کار کول پکار دی ځکه چې کله د کم ډریم ځان ته سیټ کی نو په دې د سپورټ کول پکار دی ها رهنمایي کول شي پای کې معمولی سره چینجز راوستي شي او چې کله د خپل ډریم او خپل فیلډ کې روان وي نو د کم ځای کې چې شوق ورسره یو ځای شي نو الته کې هر یو کار آسان شي نو د دې وړوکې غونډه کې اگزامپل دا اوس کرکټ لورز چې کوم دی نه ته پتی دا ایشز سیریز شو پاره کې هغه میچل سٹارټ په اینډ کې په سرمنی کې خبر وکړه چې یاره
मतलब फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर्स چې کوم دی دا خبره کړې و چې this is the worst ever Australian team دا خبره چې کوم دی ما په پیپر ولیکل او دا ما ځان ته چې کوم مرر ز سحر هغه ته درېګم دا ما هلته مخامخ ځان ته لګول او هر سهار ما دې ته کتل نو نن چې کوم دی زه په دې پوزیشن چې پلیئر اف د سیریز دې ما دې تاسو وختیا موټیویشن تاسو کې دې زه موټیویټ کولم نو د هر ماشوم ګول لکه زموږ خپل ځان په سکول کې دا چې د هر ماشوم نوم سره دغه ګول سیټ دا لیکل شي چې د خپل ګول ته ګوري چې دا به زه جوړېدل غواړم هغه هر څه کېدی شي پای کې د پیرنټس رهنمایي وکړي چې دا سیز یا صحیح زبردستی نه کول پکار هغه بس سکل سبل چاندي موږ بوته نه ته ایگزیکټلی دیٹ از د پوینټ بای کی چې کم سيزونه چې دلته کې پړاویږي دک سيزونه التم پړاویږي خو موږ ماډرنایز کړی نه دي موږ هغه کنونشنل طریقو سره روان یو هغه خلکو چې کوم دنه بده کې پریکټیکلی اي اي پکې انټیګریټ کړه او موږ دغه مطلب د ډیجیټل سيزونه لغون تک یریګو دا تبعید او دا دي موږ بیسیکلی په استعمال نه پوي سر الته خو نور مطلب پرایویټ سکولز هم دي کنه سوابای کې نو تاسو سکول او هغه سکول کې څه ډیفرنس دي جی یو زه به دا ووایم چې په کنونشنل طریقه باندې ډېر غټ نمونه دي ډېر غټ سکولونه کار کوي دا یو ډیفرنٹ سوچ او چې یاره چې کوم دی نو د ماشومانو د تیارې په اکټیویټي بیس باندې وشي یو هایبرډ کریکولم انټروډیوس شي چې په هغې کې مطلب اے آی هم ده په هغې کې چې کوم دی نو مطلب کریټیویټي هم ده او په هغې کې اکاډمیکس هم دي نو بیسیک ډیفرنس دا او د دې ډیفرنس د لپاره زما خپل ځاني چې کوم دی نو مطلب هغه ایکسپوجر په کار راغی چې کوم یاره په هر ول چا ځونه څنګه کیږي نو هغه سوچ دلته کې چې کوم دی نو راړو نو بس یو کنونشنل ایجوکیشن یو هایبرډ کریکولم دا بیسیکلی ډیفرنس ته جی حکیم صاحب تاسو هم بچی ماشاءالله ډاکټرز دي کنه تاسو کله فورس کړی دي چې دا سبجیکټ بوي دا بنوي نه په خپل بالکل خپل خوخه تم پرېخو په خپل خوخه باندې کړی دي دا ډو خبر نه په خپل بدن ټیسټونه ورکول ځان له ارسه کولو ما دي ته ویلو بلکې ودونو تم ما وی چې په خپل خوخه وکاوه دا چا سول دغه نه مرزه ازادي ورکړه ده په خپل خوخه کلم خوخي کم دم خوخي ما ته بووای دا وړه خبره ده نه بالکل پکارم داسې دی یو هغه دوستانه ماحول پکار دی سره نن سبا کنه هغه زمانه لاړې چې مطلب د پلار نه یاره پکار ده د خپل یو حد پکار خو لکه دومره د یاره نه چې کاغذ ژوند کې بیا څه پرابلم نه د یاره تاسو سره شیر کول اصل کې موږ یاره ادب مکس کړی دی موږ ډیفرنشیټ کول نه بالکل صحیح خبره ده حکیم صاحب نن سبا دا ارجن چال ډیر دغه ډیر د کارځي کې موږ سوشل میډیا کې ګورو وایي جی انجیوپلاسټي مکوي انجیوګرافي مکوي که د چا درې والو بندي او دا د سکی او دا نو دا واقعي د مر کرامت ده ارجن کې الله پاک ډېر غټ طاقت یې خده او باقاعده ساينټیفیک د ریسرچ هغه چې کوم شوی د پدې باندې مختلف یونیورسيټو کې هغه باقاعده موجود دي او پدې کې زمونږ گاونډي ملک چې کوم دي دشمن ملک وته مول شو گاونډي ملک وته مو ته خپل گاونډي او دا غي ظرف ته چې مونږ ته نو هغه چې نو هغه پدې باندې زیات کار کړی دی آیورویدک چې کوم دی انډین آیورویدا هغه جوړی کار کوي ډیر زیات به کار کوي په ارجون هغه استعمالي دغه هغه نیکیان چې کوم هغه باباګان کوم دي هغه کوم د استعمالولو بیا ما دا چې کوم په ارجون باندې بیا کار شروع کو سکل ما تقریبا ډیر زیات د ارجون ټی په نوم باندې ما د پروډکټ جوړ کو د ارجون ارک مې جوړ کو خلکو ته مې خو ونه مې ته خدا اسلام آباد ډک دی داغه نه زم کا په اسلام آباد کې د مریضي کنه یا خو بیا دغه کسر یا د دې د حکیمانو کسر دی ما په سوشل میډیا باندې د ارجون خلک راته ته ظالمه تسکه ارجون او ارجون هر ځای کې ګورنو ارجون ورته ته ما دړه مسلې زیات دي خلکو ته زدا ونه خم چې بای لړ شي دا غ پوسټه کې درو شو کوي سمپل په وبو کې واچوي کاوته جوړ کا اوس کې او دلته لګیا دې مونږ نه کټ کو او نه کټ کو کومره د افسوس خبره ده لکه اکسیجن هم ختمو هغه دوايان هم ختمو هغه دغه هم ختمو او دا د وګړه ګرمي ته کم حد تلاړ ګرمي کم هته بالکل دا ارجون چې دړه د پاره زم کا سوکو باقاعده انجیوګرافي دي کې انجیوپلاسټي دي کې سټنټ دی لګي دړه بایپاس دي کې اړه د اپریشن دي کې چې سکه کې ولول یو لسپینځل لاسه ارجون خوش کې او دا اجوا کجور پاوډر چې کم دی هغه هم صحیح دی دا د ګټکو والا کم بیماریاں نه د پاره صحیح هغه دړه د پاره هغه خو باقاعده طب نبی صلی الله علیه وسلم د ثابت دي کنه هغه کې چې موږ ته اړه ملاو شي دا د دې بدره خو بیا زموږ بغیر شک بغیر شوبه دغه خوراک څه طریقه ده ګرم هغه اوټه کیږي چې اوټه کو په شادو کې غبین کې لګ ملاو کنه ماجون ته تیار کی هم صحیح ده پاوډر خوړې شوم صحیح ده وب سره
اوبو سره اکاسو کا غاډو کی چې چلی شنو با حکیم سر نن سبا دا یخت ډیر مطلب هیر فال ډیر زیات دی نو دیم صحیح علاج ته دې آسان خیمه زما د ازونه د ډاکټر صاحب د په وختو کې خشکی ډیره زیاته و دومره خشکی و چې داسې د سپین هغه پلچونه به کړو او وخته به غورځیدل به هرفال زیاتو الوویرا کور کې الوویرا په قبله کې وګوره مونږه کړل دا د باندې ځان د آنلاین پته کم تیل راو شو ما سره مشوره نه کې ځان له آنلاین څه نه راغوړې کنه الوویرا ولا کټ کړل الوویرا کې دغه جیل غونډه کې هغه په وختو باندې ولګي یو 10 منټه به کې پری دی یو 10 منټه پری دی بیا دا غینه هغه کې سرشیز اډ کول نه هیڅ ضرورت نشته په ساده و باندې بیا وینځه هغه کې خو چې داس چمک راځي بیا شیمپو ضرورت نشته د شپې ولګوا او چې سار ولام به کنه نو د وختو کې یو والیوم راغلی بالکل داسې ډک ډک کوي زب کوم ولا کله کله دا خدای د وختو له شوکې بیا موږ روزمری والا تیل جوړ کړل روزمری موږ سره بوټي لګیدل د روزمری تیل هم د وختو لپاره خي آسان طریقه شړشمو تیل ارچا کړو کور کې پراتی پدې کې روزمری ډیر ګران په آنلاین کې ملګری روزمری بوټي ملاويږي په دې نرسرو کې لوګو نه کې داسې تر اوسه کو یو سو پانی او چې څومره شړشمو تیلو کې لګ اوس وځه بس همغه څو ورځې پهله کنه شیمپو کې اچولې او روزمری او هغه یوز کول نه شیمپو کې باندې شوی کنه داسې نه داغه نه تیل جوړیږي په تیلو کې شیمپو تیم جوړ خو هغه بیا طریقه جدا ده خا اوم دا روزمری کپو اوبو کې وې شوړه د کاوو اوس کلا ډاکټر که تاسو خیال کړی کنه شپې سملی چې تاله به ولګو کونډه به لګول کنه به لګو چې ګیس وال می بند ک کنه تاله پر راخ کی سم تاله مجھ د پچاو اورې دما چې بس ګوري چې لګول د کنه لګول بټن پاکي می بند ک کنه می شارټ میموري د وړ کوالی خبره بہت یادي او دا بہت چې ما دا کونډه وره دا ګاډي چې ما لاک می نه کو دې د پر روزمری یا اکثر پیسې چنوالي یاره ما خام واپس تر کما یری شي چې دا نه ریږي دا چا نه والله یې ریږي مالا بل جو کس راغی شاړو نه خبر ده کوم اول یو مریض راغلی ما ته زما دماغ کمزوري ما ته لک ډیر زیاته ما ته سمره ویډیو ما ته مې چرته داسې لیکلي چې د چیر سکلی او تا دوه پیری پیسې ورکړي وینا ما ته مې اکاونټ په کم بانک نو مې یاد کړو ما ته چې د بل بانک ته تللی وینا دا دومره هم نه خراب دا خبرې نه یریږي Mr. Jonathan. Yes. Are you enjoying? I'm having the ambience. Yeah. Have you any idea what we were talking about? Medicine, herbal medicine, and how it is beneficial for. I have no idea. And mashallah, you have also got a very good health and a very healthy hair. How do you maintain them? I like to cook my own foods, and I harvest natural foods from my area also. And then I cross-country ski and mountain bike. Oh, wow. Okay. Yeah, so when it's winter, I'll cross-country ski, and in the summertime, mountain biking. You tell me that in a community, what is a peer support? So one of the aspects that we've built is the community section. So if people are able to find like-minded individuals who might be suffering from the same things, and then they can talk to each other. And the more that people can work through their own issues by communicating with each other, the less stigma they have with it when they realize that they're not alone, that they have others who are similar to them. So we built the community, and so we have the community section, we have the compass section, we have the academic, and the AI and a journaling section of our system too. Now there are businesses in the world where there'll be a journal, or they will have a personality test, but no one has taken all of these entities and combined them along with AI, and each one of these are best in class. So we can really help a lot of individuals in one spot. Depending upon what their needs are. And most people's needs are not that serious, where just chatting with an AI, they're able to work through a lot of the issues. So, hence you are here and you have been doing such a good task. Have you ever seen some problems, some hindrances, some obstacle, people just trying to pull your legs and all that, in the society over here? In this society? Yeah. In Pakistan? In Pakistan.
I have run into a little bit of a problem once, but I don't want to talk about that. Most Are they settled now? yeah, it's all settled. All settled. Okay. So how do you deal with stress in your own life? I exercise. There really is. Exercise. Yeah, And then La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is the best remedy. It really, for me, it is. But there are a lot of people who deal with stress in different ways, and that's one of the things that are the compass asks people: how do you deal with stress? Because many people deal with stress in different ways, and then once they understand, you know, how many people don't really know how they even deal with stress. Where do you feel stress? Is it in your head? Is it in your stomach? So we ask these questions of people, and then how they answer other questions, like with their family relationships, their love, bringing all of those things and how it interacts, and then letting people know who they are. So what about your family? My family. Yeah. My family and how they've taken me within Islam. Yeah. Yeah. I mean, are you married? I am. And where are you? Wife and kids? Where are they? In northern Wisconsin. Over there. Yeah. So yeah. what was their reaction now when you just converted to Islam? My wife is currently very curious and working on it and studying with me. MashaAllah, mashallah. Yes. Wow. And my mom is accepting. Oh, mashallah. Yeah, she's very open. Wow, mashallah. That's really something. So I'm supported. So do you ever just often go there and come back, or no? Once you have come over here, then you never get back? Oh no, I am still living in northern Wisconsin, but over the last 6 months I have been here more than I have been. My home is still in northern Wisconsin, but I'm spending a lot of time. Wow, what a dedication! Like you have really just sacrificed so much. I think it will be worth it, and Allah will reward you. Yes, inshallah. Inshallah. This is something, you know, that I am guided. Allah has guided me this whole way. Wow, mashallah. And in fact, He has guided you. Yes, I feel very strongly. You're a blessed one. Allah has guided me and our entire team. And I thank Allah. And I just ask Him to help me keep the straight line. So how do you make your both ends meet? Like how do you earn? Like, you know, you definitely be like you are although, you know, running this infrastructure and everything. So how do you like manage other of your requirements and all that? I've made quite a few investments in my life, and I was retired. I was retired. And now my retirement is dwindling a bit, but we will, inshallah, we will bring in non-profit money to continue this. But I will keep funding it as long as I have to. I'm in. You're really a spirit, I would say. Oh. You're an inspiration, you know, for the people, you know. And I think Minawalo da yau ډېر غټ موږ د پاره چې کوم دی یو مثال دی. خپل وطن یې پرېښودو، خپل مور او پلار لکه بچي ملته دي، هغوی به هم انشاءالله زر کلمه ووایي، خو دلته راغلی دی یو داسې ملک کې چې واقعي هلته د سیکیورټي دومره ایشوز دي او بیا د هغې نه باوجود خپل ملک پرېښی دی، یو ښېګړه کوي او داسې خپله دې نه بهر تلل غواړو که نه خبره دلته نه خلک بهر ته ځي او دا خبره به ورسره نه کوو. हाँ जी कारी साहब आप नहीं बात करते यार. कारी साहब आपके बड़े भाई तो माशाल्लाह बात भी करते हैं और वो भी क्या सा काम कर रहे हैं भाई? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त. ये अल्लाह पाक की ज़ात है जिसको हिदायत दे और इस तरफ ले आए. सही बात है. बल्कि मुझे याद पड़ता है कि मदीना शरीफ में हम थे तो वहाँ पर एक मिस्टर पीटर आए और हमें नहीं पता था कि ये नॉन मुस्लिम है. तो हमारे साथ ऐसे ही उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकर नहीं मिला अभी तक, तो मुझे समझ नहीं आई. उन्होंने बोला हमें साथ लेकर चलो, तो अंदर वहाँ पे वो हमारे साथ गए, इसी तरह सलाम किया. बाहर आकर उन्होंने बताया कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ और मैं इसी तरह रिसर्च करने के लिए आया हूँ. तो वहाँ खड़े होकर भी हमने यही दुआ की कि चलें यहाँ तक आ गए, हुजूर की बारगाह में पेश हो गए हैं, आगे अल्लाह पाक की ज़ात, अल्लाह की मर्जी. बिल्कुल जी. क्या हमें सुनाएंगे? आपको आता है पश्तो में कोई कलाम? नहीं. इंशाल्लाह प्यार करेंगे. हाँ? चलें हकीम साहब को दें जरा.
बुलबुल यमद गुलो गुलिस्तान यादवम वतन हाशिमी नबी सुल्तान यादव माशाल्लाह बुलबुल यमद गुलो गुलिस्तान यादवम वतन हाशिमी नबी सुल्तान यादव वतन हाशिमी नबी असरब में यादेगी जदल तपो आजम के यम अरबों में यादेगी वतन हाशिमी नबी असरब में यादेगी जदल तपो आजम के यम अरबों में यादेगी अक्सर पतसव्वुर के कदरदान यादवमा वतन हाशिमी नबी सुल्तान यादवमा कुर्बान शबाद शाही होता जो तख्ता फकीरना ज्वंदुंद मजनुन खदेद कारुंद मिरना कुर्बान शबाद शाही होता जो तख्त फकीरना ज्वंदुंद मजनुन खदेद कारुंद मिरना रेखे रेखे पैशक के ग्रेवान यादवमा वतन हाशिमी नबी सुल्तान यादवमा बुलबुल यमद गुलो गुलिस्तान यादवमा वतन हाशिमी नबी सुल्तान यादवमा डेरा जबरदस्त जबरदस्त जी जी मेरे वालों Yeah. Oh yeah, sure, Please, sure, please, sure. please. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar. Fasoli li rabbika wanhar. Inna shani'aka hul abtar. MashaAllah, MashaAllah. Subhanallah, Subhanallah. That's all. That's all. مینوالو دا خو ګوره کنه کرامات دي کرامات دا د روژې د میاشت د برکت چې کوم دي دا کرامات دي حکیم صاحب دی او ماشاءالله دومره ښکلی نعت مو وویل حاجي خان نعتونه نورم بلا ډېره ده جي ډېره ده او بیا زمونږ دې رور چې کوم زبردست صورت وویل دي ماشاءالله جی مینوالو اخلو یو وړوکی شان بریک رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې د افراسیاب او دې سیګمنټ مونږ سره سپانسر دی ډالډا کوکنګ آئل جهاں مام تا وہاں ډالډا جی افراسیاب جی مومنه زمونږ سټف پوټیټو چیز بول ریډي دي دا پهله مونږ پوټیټو بوایل کو هغې کې مونږ سپایسز ویجیټیبل ایډ کو هغې نه پس مونږ دې کې چیز سټف کو بیا هم هغې نه پس لاست سټیپ چې کوم و بریډینګ وکړو د دې انډا میدا اور بریډ کرم هغې نه پس په دا اوس مونږ فرای کوو په ډالډا کوکنګ آئل کې جهاں مام تا وہاں ډالډا تاسو ما ته پرون ویلو چې مونږ سم مطلب فرای والا شیزونه وی کنه هغه لا 3 سټپ یوز او 3 بول پروسس ورته وي انډا میدا او بریډ کرم ټول نه پهلا انډا بیا میدا او بیا مطلب دې سره څه کیږي کرسپي وي دې سره دی چې کوم شی لکه دا اوس الوګان دي کنه که ډایرکټ آئل کې واچو نو دا به مطلب ریزولو شي نو هغه دی چې سیل شي په هغې درې واڼو سره دا هغې سره سره مونږ سره یو داسې ګیسټ موجود دی کوم چې جرنلیست سره سره انفلوئنسر اینڈ یوټیوبر هم دی عثمان شکور خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه خوشحاله دا شوم چې تاسو هم یې بیا سر زه ډېر غټ فین یم خوشحاله شوم مننه مهرباني مهرباني څنګه حال دی سر الله احسان دی سر خیریت دی شکر دی ماشاءالله جرنی سٹارټ شو جرنی داسې زه به شروعات به وکړم هغه داسې و موږ ماشومان وو نو اخبار به زموږ کره راتلو ایکسپریس اخبار و دا هم راته یاده ده چې په هغه وخت کې فرست پوزیشن بیا اخیستو آل اوور پاکستان کې
जावेद चौधरी कॉलम्स او هغه بقایا جات چې کومونو هر سبا ما کې قتل ما اسمبلی به مې نه اټینډ کوله خدا به مې کته نو یو یي غلا شعور کې دی دای چې یعنی زه به یو شی برانه جوړیږي کنه هغه بدای چې جرنالیزم خواهش مې هم دا حمید میر لیدا ټول به مې قتل نو هغه بیا د سی ورور بیا ورور مې ډېر خروم رهنمایي کړې ده تربیت رااله روزنه رااله تقریبا هغه کړې ده اڅونه انویسټمنټ او څونه زړه چې را سره خړلې هغه شیخ قرآن جوړ نه شو نه خدای دې وکړي چې مخکې شي نو بس بیا جرنالیزم شو ولاګینګ هم کول شعر و شاعري وا سټیج و زمان اول شروعات ما د ناتون تلاوت نه کړې بیا ناتونه شو بیا ناتونو کمپټیشنز وو بیا سپیچز شو په هغه کې پوزیشن نو ما کې هغه کانفیډنس چې کوم هغه ورو بلډ اپ کېدو بیا اخره کې د خطه شوز ته راوستم نو خده هغه یو د غیره کې نو کانټینټ نیش څه دي تاسو زما ډیفرنټلی یو خدای چې زمونږ پودکاسټ وي پودکاسټ ما چې دا یادونه پکې هم کوم چې پښتنو را ډېر زیاته مینه په پودکاسټ کې دا راکړه چې شروعات تھینکس ټو نثار باز ایم پی چې ما شروعات اولنې پودکاسټ دا غيونه کړو بیا مولانا خانزید صاحب شهید شو تاسو ګڼ شمېر خلک چې هغه مارا وستل دا غینه چې ما کوم کوېسچنز یا پوښتنې کولې هغه په پښتنو باندې هغه د هغه د زړه आवाज وو نو هغه خو بیا په طریقه پوېږي نو هغه شانې بیا جواب هم راکو نو پودکاسټ زما ډېر زیات هټ لاړو د دې سره بیا انټرویوز د هر چا سره داسې پودکاسټ نه علاوه هم ولاګینګ زما ډېر ولاګینګ خو زما د ماشومال نه عادت و بس ولاګینګ به څه باره کې کول جنرال زما زیات خواهش مخکې جان سر سره خبرې وشوې چې ملاقات ورسره یو فیملیار ود them Yes. نو دیو سره هم غپو لګو چې زما د کلیوال خوراکونه یا کلی چې څنګه چرته ستاناسته پاسته څنګه کیږي دله به ما یو ټچ ورکو نو چې کوم بهر هوادونو کې اوسیدونکو دي نو هغه باندې بتا ډیر زیات خلک ساده زندگی نو حالانکه هغه بیا ویورشپ ډیر خراتلو نو بس ماته هم پته ولګی چې دا لاره دی خدا نو اوس یوټیوب باندې تاسو زیات کار زما خو څنګه چې مخکې ذکر وشو نو زما زه خو یا شاید یاریدلې یم ځکه چې ما یو 2,000 فالوورز مو واغستل او هغه بیا په یو دم ختمېدل زه خلکو ته ګرانم ځکه زیات یم چې رپورټس زیات خلک وایي ولې ورته ګران یو نو پته راته نه لګي خو هغه ختم شو نو ما بیا یو کار وکړم چې تاسو به اوس دا منئ چې ما 3 اکاونټس دا د ټیک ټاک روان دي 2,000 80,000 او دغه شانې مختلف بیا درې مې د فیسبوک دغه پیجز روان دي 2 پسې اکاونټس دي 2 انسټاګرام دي نو هر څه مې بیا ډبل او ټریپل کړه دا ته خپل مانیج کوي خپل کوم نه کزن مې در سره نو هغه هم کوي نو انکم سره راځي دی نه جنریټ کیږي نو ویما او لګ ډیر راځي لګ ډیر راځي خدای هغه داسې سوالو کې چې سړی لا جواب انټرېسټینګ سوال کوم خلک برابر سي بیا راختی نو سر داسې د چې انکم چې کله راځي آوټپوټ تا ته معلومیږي نو تا نور هم هڅه انرژي انټرېست وکړي خو یو خواسته کنه چې لکه دا خواستم دی او تاسو خو ماشاءالله ډیر کنسترکټیو کار کوي مطلب لګ انفارمیټیو کار کوي کنه لکه چې لګ د خلکو پکې لګ مشاله وشي څخه ګړه وشي سمرسته وشي سم میسج ورشي کنه نن سبا خو سوشل میډیا خو د ارنینګ یو ماشين خو ده خو with no contacts یا ډیر بیلو د بیلټ کانټیکټ پی پکې او دا نو زه هم چې د دې لګ چې تاسو د خبره ډیره زیاته خوندوره ده او بیا چې په کور کې دی کور نستا څنګه روزنه یا تربیت وشي کنه ډیر زیات میټر کوي نو ما خو همیشه یعنی که زه اوس هغه حساب سره ویم په کار و چې زه ډیر زیات ناروا مشهور هم او ناروا روپۍ ما سره وي زمونږ ډیر روز راوتی خلک دي خو هغه چې په کومه لار باندې ګټي هغه لار شاید زمانه د خو زه نه غواړم مګر روپۍ هغه شهرت هم نه غواړم بل راځم زه همیشه چې کله پیغام ورکوم زمان جنرال پیغامات هم ورکوم چې کوم زمان 13 ورځو کې دا یادونه هم پکې وکم په تمانچه په زور باندې مانه موبایل واخیستل شو او دغه موبایل نه اخستونه 2 ورځې مخکې ما ویډیو ورکړی د ګورې چې تاسو په روډ باندې روان یې نو احتیاط کوئ دا چې لغه چل خو هغه ما سره وشوه نو داسې ده چې پیغامات ورکوم زه یم که څه هم چې زمانه سبا که زه نه یم نو چې لاس ورځې ژوند مې نو څوک را باندې لږ ښه ووایي نه چې زه سلونه کلونه تېر کړم ووایي زما کنټریبیوشن دی سوسایټي ته نه نو کوشش مې همدغه ډېر زیات دي چې زما نه څوک مستفید شي استفاده واخلي So Jonathan, he's also doing a great job. He is. Yeah. He's running, so many different accounts on social media and Facebooks and Insta,
and you know, for the betterment, you know, like he's just seeking like some he's guiding the people. I mean, very constructive and very informative kind of a vlog. Mm-hmm. He's just doing that. Yeah, and I would love to work with you at some point. That would be wonderful. Acha, Mr. Jonathan, you tell me that what is the social impact? Like, how do you like support for the vulnerable youth? How do you go that? Well, we have partnered with a Ghosh orphanage out of Orphanage, Lahore. yeah. Yes. MashaAllah. They're actually part of our organization. So what we have designed a test for the mothers and the fathers, or the mothers, to give to the orphan children if they're struggling with anything, because it's so important to catch them when they're young if there are any issues, so that they don't develop these issues into anything bigger as they age. So catching them, they've been through a lot of trauma in their life too. So how many orphans do you have in their Yes, this is all new. I mean, as everything, but there are about 60 orphans that we are currently working with. 60 in Lahore. orphans. Yeah. The goal is to, this is a pilot study, as everything is, and once we get a system down in place, everything that we're building can be scaled. So when we get this one so that it's working perfectly, then we'll be able to scale to other orphanages in the same process, in the same manner. So, like your aim is quite evident, clear. You know, what do you anticipate in the future, and what would you like the people to support you, or something? You know, any kind of a message that you want to convey to the people. Today, it is. We would love for therapists to sign on, and for individuals to start talking to the AI and build that community of healing, so that people don't have to struggle on a day-to-day basis. Yeah. People should join you. Yes, and there's so. I personally have been helped by the software that I am building. It's one of the reasons why I'm building this software is because of how it has helped me with the struggles that I've had in life. MashaAllah, MashaAllah. Yeah. And I want to share it. Okay. I think, you know, that you should, if you want to be more like, you know, convenient to the people, you know, you should learn a bit of this language too, Urdu. I know. Ek, do, teen, char, panch, che, sat, ek, ak. Okay. No, das. Okay. Well done. And somehow a little bit of Pashto also. Pashto? Yo. Punjabi? Punjabi, you know? No. You've been into Multan, so I have. Didn't you like learn a single word of a Saraiki? Not a single word. I had my team with me. Dadola. They were translating all the time. They sound so cute and so sweet. I would love to learn. I'm trying. Okay. जी यकीम साहब जी सर जी नूर د سیر عادي د مخ کې بس و د وختو باره کې دی خبرو کړل مؤمنه نو دا چل وګو چې د وختو باره کې به زه موږ د وختو لپاره کې چې بهترین تیل د دنیا تاسو په کور کې جوړاوه آسان آملا ریټا سیکاکای د نکریزو پانی سلور سیزا دا 8.40 سره ملاويږي دا چې څومره دی وزن دی मतलब लगे था 50 ग्राम लगे था शु 200 ग्राम शु करना अदे 3 गुना शर्षम तेलो माशाल्लाह मतलब 1 किलो या 1 लीटर द शर्षम तेलो के दावा चवे दा के दा जबरदस्त तेल शु द वختور पारा मतलब पखावई په خو ته ضرورت نشه نن سبا نور تیز دی یو 10-12 ورځې کې دی داغه نه به چاړه ما داغه نه تیل لګوي دا چې څومره زړی کې دا تیلو دا به افیکټیو کیږي بل د دې غټه پیدا چې د وخت نه مخ کې کم وخته ورزيدلې دي هغه سره واپس راځي د وخت نه مخ کې چې کم وخته سپین شوی دي هغه به واپس راټوريږي باقاعده دا ما په تجربه کې دي دا شوی دي بل د وختو لپاره کچروي چې وخته د لوي شي امر ویل پیژنه په دې غونو باندې پاسه زړ تارونه غونډي کې خیال هم کړی دا وړي نه غار سره اخکی نه زړ تارونه غونډه کې پرې بوټو باندې پرې ونو باندې
هغه ته امر بیل دلته جی هغه تاسو په سره شته هغه تاسو نه واخلو هغه بدل دا هغه تیل بلند او کومه دا کړی دي هغه د ویختو لپاره سیمپل چې څومره هغه امر بیل دی دا هغه 3 ګونه شرشم تیل هغه کې د امر بیل تیل نو دا د ریټا سیکا قاعده او دا چې تاسو بیل ویل چې کوم بوټي دي دا یو تیل کې نشو چلے جو کې ما جوړ خو امر بیل چې دي کنه دا د خاص کر د ویختو لولو لپاره دي دا امر بیل تیل به د گیفت کما صحیح ده دا روزمری تیل به د گیفت کما ایسے ته والا تمره پیسې ګټي کیم سے دا نو دوره پیسې جوړیږي نه کنه نه نه والا نه ته نه ډېر پیسې درکو ته پوښتنه کوي څومره ګټي په خپل هم تمره ګټي او په لال پتا تاسو کې دا غي نه مخکې چې د الوویرا خو به د کور کې کنه په ګم او زمون کور کني الوویرا بوټي ول راوړم خو خپل الوویرا پان لګ را واخله ما په خپل داسې به وکړلو ادا کړ په دې وختو به لګ لاندې کوته پر وختو ته چوغه پکې ولګوي یو لاس منټه پرې او بل دا روزمری تیل مو چې هغه تقریبا 2 غنټې پرې خو کنه بیا وینځل وختو بیا ګوره وختو ته دا خو به زه یوز کوم بس جی سر نو مخکې څه ګورئ څه ایم دی د خیره سر بس غواړم چې سپیشلایزیشن هم په دې جرنالیزم کې وکم او یو پیک مې هم دا دی زه تیر ورځ هم خیر یادونه به پکې وکم یو انټرویو کې حمید میر نه پوښتنه کیږي چې دا آیا موږ هغه شانې جرنالیزم کوو کوم څه چې موږ ته ویل کیږي یا صحیح جرنالیزم چې څه وي هغه وی چې موږ د جرنالیزم په نوم باندې مزاح کوو او زما زیات کوشش او هڅه مې هم دا ده چې دغه مزاح چې موږ کوو دا بند کړی شي زمانه خو کم از کم په خپل ځان خو مې دونه دغه دی بیا څونه ملګري دي هغوی ته دا غږ رسولی شم چې که صحیح جرنالیزم موږ شروع کړو نو دا عبادت دی او دا نن سبا ډېر زیات کم شوی دا عبادت خلک په هغه طریقه باندې نه کوي ځکه چې دا د هغه خلکو غږ دی کم چې خپل غږ اعلی چارواکو ته نشي رسولی نو زه ولې نه د دغه خلکو غږ جوړ شو یو دا د بل زمونږ مین مقصد د پیسې دا شی که لږ زما په خیال لږ سایډ ته شي نو که ته چېرته ډېر زیات مخلص یې الله تعالی هم دا وایي چې ته په خپل کار کې دونه مخلصه شه هغه کار به هم اچیو کړي پیسې میسې شهرت دا شي نو ورسره بیا راځي دا وروسته خبرې دي او سټرګل به کې دا سټرګل نه بغیر نه کېږي بل روزانه زه به پکې یو خیر اضافه هم وکړم نن 8 مارچ دی چونکې ما غوښتل دا ستاسو پلیټفارم نه ویم د ښځو نړیواله ورځ ده وومنز انټرنیشنل سوري دا پروګرام ریکارډډ دی کنه دا مو نن 23 رمضان دی خدا به دا کیږي صحیح پتا به دا کم کنټینیو نو خیر زه یو خبره وکړم بل اضافه کوم چې زمونږ روزنه غشاني وشي د کور نه اولنې دا د مور پلار مور غېږه ده دغه ځینې ستا روزنه شروع شي بدقسمتۍ نه دلته هغه د فیملی پلانینګ هغه شان نه دی شوی یا په پښتنه ټولنه کې هغه زه نه ینم بس ماشومان دی هغه پلار هغه بهر لاړ شي یا خپل کارونه پسې شي د مور هغه شانې طاقت نه وي لسه ته بچي راوړي بیا هغه شانې روزنه نه کېږي نو زه وایم چې د فرست اف آل که موږ دغه ته لږ زیاته ترجیح ورکړو چې خیر په خپل حد کې 3-4 ماشومان راوړئ د هغې دونه خوندور تربیت وکړئ روزنه وکړئ چې هغه بیا سبا ستاسو په کنټرول کې هم یو د دې سوسایټي او د دې ټولنې په ګټه باندې تمام شي نه چې بیا تاسو د برداشت نه اوسئ او بس هغه بیا چې څه کوي نو الټا د کرایم ولې زیاتېږي ځکه چې 10 کسانی نو زما په هغو باندې وس نه رسي یا خو دلته فاینانشل اقتصادي وضعیت هم دونه ښه نه دی د خلکو پښتنو دونه ښه نه دی کاروبارونه خراب دي نو زما په خیال چې مختلف فیکټرز دي خو فیملی پلانینګ باندې ډېر زیات توجه وشي دا به ډېر زیات ښه شي Your potato cheese are ready to be served, you know. Yeah. But we will have to wait for the alarm. Just, you know, it's ready. जी افراز صاحب ریډي شو زمونږ جی میم زمونږ سټف پټیټو چیز بول ریډي شو ویل پریزنټیشن سره او دا بندن زمونږ چې کوم ګیسټ راغلي دی ویم ټیسټ کی فیډبیک ورا کی او دا مونږ جوړ کړی دی په ډالډا کوکینګ آئل جهاں مامتا और ये सर रस्ता कड़े दा बेक पार्लर सभी कहते हैं अ ट्रू पास्ता एक्सपर्ट देख एता सॉस दे सर आओ देखी जदा कम कॉकटेल सॉस ते बरन मुंग ची प्रेजेंटेशन कर देखी जी कम सॉसेस यूज करी आगा मुंग दा बेक पार्लर यूज हाजी खान So Mr. Jonathan, yes, so you have a non-profit mission and a long-term vision. It's a long-term vision, yes. My wife, Alexis, is also very, very involved with this. She is still in
northern Wisconsin, but she's working on building the academy at this point every day, and then helping me navigate. And soon, it'll be 2 months, but then we'll be back home together again. Inshallah, inshallah. Inshallah. We have really some best wishes for you, and I always seek, that such kind of people, like people from the same community, they do have, those kind of vibes, but when people like you come across the border and they really just serve you, or getting into you and transforming themselves into you, so that really appeals to the people more. So I wish you all the best, for ahead, whatever your dreams and your obsessions are. So you want to say anything else? Thank you for having me here. I really appreciate it. It's a good, it helps everyone. Okay. To get the message out. Okay. Did you enjoy the show? Oh, I had a blast. Yeah, definitely. You had a blast. Okay, you're still with us, okay? Okay. Yeah, till Adhan, we'll be having iftari together. Oh, iftar, it's perfect. What time is it? I think, a little time is left on. Okay. Okay. Till then, we'll be asking Qari Saab to recite a naat for us. Qari Saab. Wonderful. नाम मोहम्मद लिया करो, दिल को रोशन किया करो, लेकर जाम मोहब्बत का उनके करम से पिया करो। नाम मोहम्मद हर आफत टल जाएगी सर से, दूर बलाएं होंगी, दुनिया में है जितनी जफाएं सब ही वफाएं होंगी। हर आफत टल जाएगी सर से, दूर बलाएं होंगी, दुनिया में है जितनी जफाएं सब ही वफाएं होंगी। उनकी दुहाई दिया करो, उनकी दुहाई दिया करो, नाम मोहम्मद लिया करो, लेकर जाम मोहब्बत का उनके करम से पिया करो। नाम मोहम्मद सूराए नूर तिलावत करके, शम्माए नूर जलाओ, उनके नूर का तज़किरा करके दुनिया को चमकाओ। सूराए नूर तिलावत करके, शम्माए नूर जलाओ, उनके नूर का तज़किरा करके दुनिया को चमकाओ। तारीकी में ज़िया करो, नाम मोहम्मद लिया करो, लेकर जाम मोहब्बत का उनके करम से पिया करो। नाम मोहम्मद खालिक और मलाइक सारे पढ़े दुरूद
रब को अगर खुश करना चाहो सुनो तवज्जो देकर, काम ये तुम भी किया करो, नाम मोहम्मद लिया करो, लेकर जाम मोहब्बत का उनके करम से पिया करो, नाम मोहम्मद। नात नबी की नूर दिलों का और चेहरों का गाज़ा, पढ़ पढ़ नात रियाज नबी की, दिल रख अपना ताज़ा। नात नबी की नूर दिलों का और चेहरों का गाज़ा, पढ़ पढ़ नात रियाज नबी की, दिल रख अपना ताज़ा। यूं दुनिया में जिया करो, नाम मोहम्मद लिया करो, लेकर जाम मोहब्बत का उनके करम से पिया करो, नाम मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। जी अफरा साहब से पोजीशन दे सर जमूंग डिश आउट शवे दे सर। हाँ डिश आउट दे रेडी दे जी बस सही है जी सर सोयल गवाड़ी बस द प्रोग्राम अख्ताम दे हम बस पदी पानी वो कम स्तास यो नड़े मनना ढेर ज्यादा मनना दा पंदवर प्लेटफॉर्म पुख्तनो ता प्रोवाइड कोई बल आराज़मा सोना हम चस्तासो पदे टोलना कि सोना दर नकी खल्कु त खैर ورسوي او یو پروژه هم دنو پکار ده داس خبرې پکې وشي بل دا چې ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا چې کم دا ډېر اوس نن سبا دور د دی نو دا که تاسو په صحیح په کار راولې کنه د دې نه ډېر غټ خیر رسېدی شي او ډېر غټ تاوان سره او ځان سره هم خلک مخ کېدی شي نو زه خو چونکې جرنالیزم مې کړی جرنالیست منو غواړم چې تاسو خپل سوشل میډیا یا څونه هم اکټیویټیز فعالیت چې خای د خلکو د ګټې لپاره نه چې نقصان لپاره یو کاروي مننه جی حکیم زما هم پښتون څخه تقریبا دا دریم کال دی چې زه دلته زم راځم دریم کال مې دی او زه ورته قسم کا په خور مې ماته لکه د خپل کور په شان د ښکاری نو تاسو ډېر مهرباني زه بیا به ان شاء الله راځو او ډېر لکه دړنه دلته کې راځم او چې تاسو راته وایئ نو ډېر درنه ماته بالکل لکه د کور په شان ښکاری ډېر خوشحالي درې کال مې وشو درې کال نه زه دلته کې زه ان شاء الله مخکې هم راځي الله مو خوشاله ساتي جی تاسو هم ډېر ښه کار کوئ. So it's time to sign off, Mr. Jonathan. Oh. So anything else you want to say? Oh, just that I'm super excited for the future of the Euromind. I mean, we're starting it here in Pakistan as a Silicon Valley spread out, and then to MENA, and then the rest of the world. And all the best wishes and good luck for you. Thank you. Inshallah. Thank you so much. कारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और मीना वालों تاسو یو ځل بیا یو جهان مننه چې موږ سره دومره سات تاسو تړلې او بس دغه دوا سره چې روزه میاشته او ډېرې لږ ورځې پاتې شوې او دا شپې چې کومې دي دا خو ډېرې برکتي دي بس کوشش وکړئ چې د ژوند کارونه خو چلی بس دا یو شپې یو څو شپې چې کوم دي که نه دا الله دپاره وقف کړئ او بس زه وایم که نه چې یو ټایم داسې راځي که نه چې کله تاسو الله تعالی سره خپل یو تعلق جوړ کړئ که نه نو یو وخت داسې راځي چې تاسو ته داسې ښکاري چې یار زه سوال کوم او جواب راځي هغه یو کنیکشن جوړ شي که نه هغې دپاره لږ محنت پکار دی باقي بس الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي یو ځل بیا تاسو ته ټولو ډېره مننه د هم پښتون طرف نه خپل ټیم طرف نه مومنه خان طرف نه افرا صاحب طرف نه تاسو نه بخښنه غواړو انشاءالله سبا به تاسو سره بیا ملاقات کوو الله پامان خیر رمضان